بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت یم راغلی و چیربو هاسپټل RHC ته دې وخت کې په څنګه چې تاسو ته پته ده چې آی کیم چې کوم دی 2 ورځې وشوې چې نن یې دویمه ورځ ده چې جاري دی او ډېر زیات د دې نه مریضان راځي او مستفید کېږي او د هغې نه علاج کوي. موږ سره مونږ به ځو او د هغوی نه به د مریضانو او د مختلف ډاکټرانو نه به تپوسونه کړو د کیم حوالې سره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا دوسرا دن سٹارٹ ہو چکا ہے جس میں ابھی تک ہم تقریباً 50 سے زیادہ مریضوں کا آپریشن کر چکے ہیں اور 600 کے قریب مریض چیک ہو چکے ہیں اور ساتھ اسکول اسکریننگ بھی چل رہی ہے. ابھی تک ٹوٹل 2 دنوں میں تقریباً ہم 180 آپریشن کر چکے ہیں اور تقریباً 1500 مریضوں کا چیک اپ ہوا ہے جن میں سے 1000 مریضوں کو گلاسز بھی دی گئی ہیں یعنی کہ چشمے بھی دیے گئے ہیں. کچھ مریض ہیں جن کا یہاں آپریشن نہیں ہو سکتا ان کو ہم نے الشفا میں ریفر کیا ہے وہاں ان کا آپریشن ہوگا. کل بھی انشاءاللہ یہاں پہ ہم موجود ہیں. اگر یہ مریضوں کا رش کم نہیں ہوتا تو ہم اس کیمپ میں 1-2 دن کا اضافہ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ مستفید ہوں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما صفی اللہ نوم دی او زه د شیرپو اوسیدونکی ما او د پرون نه دا کیمپ شروع شوی دی نن هم دی سبا هم دی او ماشاءالله ډیر قابل ډاکټران پکې راغلي دي. داسې مریضانو علاج پکې وشو چې د هغوی خو وس دس هم نه لرو او هغوی هسپتال ته د یېرې نه هم نه چوتلې بلکې کور ته وله دا علاج راغی. دا څومره علاج معالج شروع ده نو په دې موږ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ډېره شکریه ادا کوو چې یو داسې فلاحي کار یې دلته راوړو او یوازې د شیرپو نه بلکې د هغه شکور بارمخان نه حواله تر د غونډې ضلع چرته دی چې څومره عوام دي نو ټول عوام راغلي دي ماشاءالله او ټولو ته ډېر سهولت دی. زنانه هم راځي نارینه هم راځي ماشومان څوم راځي نو ټولو ته ډېر غټ سهولت دی ماشاءالله. او ما خپله والد صاحب راوستی دی د هغه د سترګو مسله ده نو انشاءالله ډېر مزیدار علاج شروع دی ډېر با طریقه دی او مونږ ته ډېر خوشحاله یو. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما هو اصغر نمبر د تنګي سره مې تعلق دی او موږ د دویمه ورځ د شیرپو RHC چې کوم د هسپتال د آفتاب احمد خان شیرپو طرفه چې کوم یو کیمپ لګېدلی آی کیمپ ډېر ښه طریقې سره موږ پرون مریض راوستي او د هغوی اپریشن شوی دی تقریبا څه په هغې د 1 لک روپو موږ ته ډاکټر وایي چې په 1 لک روپۍ په دې خرچه راځي نو هغه دلته موږ ته بالکل فري اف کاسټ شو انشاءالله. او موږ نن بیا یو مریض هغه کړی دی چې انشاءالله ډېر ښه پروګرام شروع دی او د مشر خان د ملي رهبر د آفتاب احمد خان شیرپو سکندر خان ډېره شکریه ادا کوو چې یو ډېر ښه کوشش یې وکړو او یو ډېر ښه یو سودمند دغه وکړو چېرې د خپل علاقې دپاره د فري آی کیمپ راوړو او د دې نه ډېر خلک د غریب خلک ډېر زیات مستفید شو. موږ د هغوی بیا هم یو ډېر شکریه ادا کوو. ډېره مهرباني. بدأت الأحكام شيرفو آفتاب أحمد خان أقول بئس الأطعم على السر ولا تشمو بقى مسألة مالشوا ولا نظر مسألة مالشوا بلكي أطول مخلوق مسألة كما غير خالد غير الويلة يقول لا لا مدرير ودي بين الأمر باغف بركات صلاة زمين إلى الدير حكيم. دې وخت کې موږ سره یو بل فیمیل ډاکټرز موجود دي هغې نه به د کیم حوالې سره تپوس کوو چې هغه څه وایي. السلام علیکم. زما نوم فرحانه نور دی اور موږ الشفا ټرسټ هاسپټل نه راغلي دلته کې اور فری آی کیمپ دلته کې لګولی دی 400 کې اور آلموسټ پرون نه زموږ دلته کې کیمپ شروع دی اور ډېر زیات رشته مریضانو والا اور ټولو کې زیات امپورټنټ خبره دا ده چې دا ډېر زیات ډیزرونګ دی دا پیشنټ اور موسټلی پیشنټس چې دی هغې ته ډېرې زیات سترګو والا مسلې دي هغې ته پته هم نه وه. موسټلی پیشنټ لایک سترګو کې موتیانې موږ ورته وایو پرده پرې راغله هغه هم ډېرو پیشنټس ته دا مسله وه اور هغه موږ ریفر کړل سرجریز دپاره اور سرجریز هغې سرې کېږي لګیا دي دلته کې. دې نه علاوه ماشومانو ته چې دی هغه الرجي والا ډېره زیاته مسله ده اور سپیشلی زه تاسو ته دا یو میسیج درکول غواړم هر څه خو کیمپ کې لګیا دي روان دي خو یو مین اویرنس سیشن چې دی که نه هغه پکار دی چې هر هاسپټل کې ډیلی بیسس باندې که نه هم ویکلی یو سیشن تاسو ورکوئ سپیشل د ماشومانو دپاره ځکه چې موږ سره الرجیک کیسز ډېر زیات راغلل. موسټلی الرجي د وجې نه ماشومانو نظر چې دی هغه کمزوري کېږي ډے بای ډے نو پیرنټس دپاره دا دی چې ګایډنس لږ ورکوئ اور دې نه علاوه چې کم پیشنټ راغلل نظر کمزوري والا هغې ته موږ میډیکیشنز ورته پرووایډ کړل اور چاته چې د دوایانو والا ضرورت هغې ته موږ دوایانې ورکړې. او میډم دې اپریشن حوالې سره چې عام یو سړی پرایویټ یا بل هسپتال کې کوي نو هسې په دې تاسو ډاکټر یا په دې څونه خرچه راځي؟
ایگزیکٹلی دا ټولو کې زیات امپورټنٹ خبره دا ده چې کومه اوس دا پرایویټ سیټ اپ باندې کو نو د پیشنټ والا آلموسٹ منیمم خرچه چې کوم راځي هغه 50000 راځي 50000 مینس 50000 روپے چې هغه په یو اپریشن باندې کیږي نو دلته والا پیشنٹ ماته لګي که 5000 روپے هم ورته وایي نو هغه هم نشي افورډ کولی نو دې کې هم ډېره زیاته فایده مریضانو ته حاصله شوله نو ہوپ سو انشاءاللہ یا خو کیمپ روان دی نو فردر مور هم لګیا دي کیسونه راځي تھینک یو ډیره مهرباني میڈم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج دوسرا روزہ کیمپ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور آپ نے ابھی تک کتنے مریض دیکھ لے؟ ابھی تک ہم لوگ کل یہاں پہ آئے تھے الشفا سے ہم نے کل 300 مریض دیکھا تھا آج پہ ماشاءاللہ کافی رش لگا ہوا ہے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہماری سرجیکل ٹیم بھی ساتھ ہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہیں جن کا سفید موتی ہے ان کو ہم ریفر کرتے ہیں سرجنز بھی ہیں ہمارے ساتھ وہ ان کا علاج کر رہے ہیں فری میں آپ کو گلاسز مل رہی ہیں اور آپ کا آپریشن بھی فری میں ہے میڈم یہ کتنے دن تک جاری ہے؟ یہ تقریباً آپ کا کل تک جاری رہے گا کل آخری او پی ڈی ہے ہماری ادھر اس کے بعد پرسوں ہم واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 روزہ کیمپ RHC اسپتال شیرپور میں جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک میڈم فیمیل ڈاکٹر ہے اس سے پوچھیں گے اس کیمپ کے حوالے سے. جی ہم لوگ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ہم نے یہاں پہ 3 روزہ فری سرجیکل آئی کیمپ لگایا ہوا ہے جس میں ہم مریضوں کا مفت میں معائنہ کر رہے ہیں ساتھ میں فری میڈیکیشن فری آف کاسٹ بالکل میڈیکیشن دے رہے ہیں ساتھ جن کو گلاسز کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس گلاسز ہیں ان کو فری آف کاسٹ گلاسز دے رہے ہیں اور جن کو یہاں پہ موتیا جس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں جو ڈائگنوز یہاں پہ کر رہے ہیں ہم لوگ اور ٹریجیم کی ڈائگنوسس یہاں پہ کر رہے ہیں ان کے فری آف کاسٹ بالکل سرجری ہو رہی ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ ہماری سرجریز بھی چل رہی ہیں اور یہاں پہ کافی سارے پیشنٹس آئے ہیں موتیا کے اور جن کو زیادہ الرجیز تھی ان کے سارے بہت سارے کافی پیشنٹس آئے ہیں ہمارے پاس اور جن کو نظر کی کمزوری ہوتی ہے دور میں یا نزدیک میں ان کے بہت سارے مریض آئے ہیں بچوں میں جن کو خاص طور پر جن کو پتہ نہیں ہوتا بچوں میں کہ نظر کمزور ہے ان کو لے کے آئے ہیں پھر ان کو بتایا ہم نے پراپر کہ ان کے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم نے ہاسپٹل ریفر کیا ہے جن کو پیچھے پردے کا ایشو تھا فنڈس کا ایشو تھا ان کو ہم نے پراپر ہاسپٹل ریفر کیا ہے. اور ابھی تک میڈم آپ نے کتنے فیمیل مریض چیک کیے ابھی تک؟ یہ ابھی تک تو 100 تک او پی ڈی ہماری ہو چکی ہے ابھی صرف ہمارا ہاف این آور ہو چکا ہے تو جس میں ہم نے 100+ او پی ڈیز ہو چکی ہیں. یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے پورے 400 کے مریض شاید اسی کیمپ کے انتظار میں تھے تو کافی زیادہ رش ہے باہر مریضوں کی کافی سیٹسفائی ہو کے جا رہے ہیں یہاں سے اچھے ان کا چیک اپ ہو رہا ہے یہاں پہ. تھینک یو میڈم.